نو دی مبارک دا حدیث دے صحیبان را نقل کری محدثینو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت ذکر کئی اگد حدیث تے حصہ آغاز تیرا بنیادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی لی من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ چاچے اعتکاف کو یو رز اعتکاف سمو پا مذہب کی مذہب حنفی کی دا لس روزو دا آخر عشرے چکم دی 20 رمضان المبارک نا دا غروب الشمس نا مخ کے بجماعت تزان رسے با 20 رمضان المبارک دقا اعتکاف دا سنت اعتکاف او فقہاو دا سنت موقدہ دا رجو خو سنت موقدہ کفائی تکی وصل فقہاو لگول چه لکا کلی کی یو کس بکینا دا محلین دا طول غارا زادش دا دی سنت موقدہ او کنه یو کس یوم کینا ناس نو طول کلی لسنت موقد پاتی شو طول با جواب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو پا دی مسئلہ پوش وید اعتکاف او دقا لس روز اعتکاف اخیره شرک دا سنت موقدہ کفائی دی زمو پا مذہب حنفی دا دینا چی کم شی نہ روز اعتکاف چاو کو اتر روز اعتکاف چاو کو دا یا دور روز یا دری روز یا دا بیا مستحب اعتکاف دیتا نو دی حدیث کی دا یو روز رالا چاچے اعتکاف کو یو روز من اعتکف یومن یو روز سره پاره کو ابتغاء وجه الله دا الله تعالی د رضا د لټولو د پاره د اعتکاف کو جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق الله تبارک وتعالى به وګرځي د دې انسان او د دې اور د جهنم په میانس کې درې خندقونه خندق غټ غټ خندق درې خندقونه به الله پاک د دو دغه په میانس کې حائل کی حائل رکاوټ براوي اوس دا یو خندق بسمري وكل خندق ابعد مما بين الخافقين یو خندق دومره دی لکه څومره چې مشرق او مغرب د مشرق او د مغرب عمره یو فاصله د مشرق او د مغرب عمره بیا فاصله درې ځله د مشرق او د مغرب عمره فاصله دومره با الله پاک په یو ورځ اعتکاف کولو دا انسان مسلمان بندا د جهنم د اور نه دومره لري چې څوک لس ورځې ناست دی با دا جہنم نسومر لیریش سوچ اسراغی یو رز اعتکاف که سوک سنت اعتکاف کولیشے دیر خبر دا دیر دا سبابون و جنون دی ورپسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک روایت علی ابن حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوین دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادخ پل والد نا ذکر کی دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرانی و دا بحیقی شریف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی من اعتکف 10 فی رمضان چاچے لس روز دا رمضان المبارک اعتکاف کو نو کان کا حجتین و عمرتین دلب اللہ دا دو حجون و دا دو عمرو ثواب فدی اعتکاف دا رمضان المبارک لس دا سنت قبول شوی حجونا قبول شوی عمری خبری پکی نیشت ما دا توی یو حج پا دیار لس لک روپے دی 13 دونے 25-26 لاکھ روپے دی یو گٹلی او عمرنا سبا درینیم لکونا ارزانا نیشتا ارچب هم نان سر اولی درینیم سلور لکا دا عمری دی درینیم لگے واچا وہ لکا دی نوری ہو گٹلی وہ لکا ہوئی 25 لاکھ سو لکا شوی 32 لاکھ انویسٹمنٹ کو سو کول غاڑے دا اللہ سورا دی بیدی کاف تکینے پا دی غریبانان چسو کے حج نشتے عمرین نا خود خواب کینے دا دو وجونو دا دو عمرو ثواب پا دی گوٹ کی دا جماعت دا طویلاوی گا پوچھے کو کی خونی کن ربا دی سوک دا بی بی نا صبر رہی زبد سوک دا بچو نا صبر رہی زبد سوک دا پیسو نا دا گٹلو نا دا نوٹو نشمارلو نا صبر رہی کدا چا مجبوری دا لوگی نمبری کدے اعتکاف تکی ناست بچی اب نکینے اعتکاف کدا چا بیچی بی بی بیا خیر غواری پا کسو کی اب نکینے اعتکاف کدا چا بابا پلار و بے پلار محتاجا دتا پراتی دی دیکھ کار للار نشی نو مور پلار ندوی بدا کم نندرو خیٹا بدا مور پلار سنگا منائی دی با نکینے اعتکاف دل خدای دقا شن پاگی خدمت هم دا اعتکاف ورگی عذره که بتمنو ساتی کاش ربا کزا آزاد وی ما تا دا مسئله عذرون نوی نو خام خواب از اعتکاف تکی نست دا اراده بدلتا نیتو کی تالا پا دقی خدمت هم اللہ پاک پا دقی پیسو گٹلو بیا اللہ پاک اعتکاف در بی باقی پویگو و دا چاچه سکار نشتا و کور که زوانان سریر سا برابر دی گٹا وٹا پیسی و ترا روان دی سا ٹنشن نشتا نو پاکو کین اعتکاف تکی اللہ پاک دی توفیق دی اعتکاف را کی او دا محبوب علیہ السلام طریقه دا خبر میں ونسی نازک اوکلا خپا پیران نشه مونږ د بیبیانو نه خزړه نه مړیږي کنه مو خو یو شهوت پر علی و سلام بارک سنت بدته وې دتا حدیث باندې خبره کوم مړه د زمانه خېټه بس خبرې د مولا
زه خو کمزورې سړی یم، زه بس تاسو ته د نیکۍ هدایت نیکۍ او ښې خبرې وکړم، ما له ښې خبرې راځي نه. راشه رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک حدیث مسند احمد شریف امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه را نقل کړي، نورو کتابونو را نقل کړي. عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت ام المؤمنین عائشه صدیقہ طاهره عفیفه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چونکه هغه زیات بیبي و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د نازکو خبرو هغه ته ډیره پته او بیبي ته د خاوندار صفت دی. دا مبارک فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هو رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم اذا بقي 10 من رمضان کله بچ لس ورځې باقی پاتې شوې د رمضان المبارک اخیری عشره پاتې شوه، سنت یاد کې مسلمانانو د اخر زمانه شد مئزره واعتزل اهله خپل لنګ مبارک به کلکو تړه عبادت ته به ملو تړله او د خپل بیبیانو نه بکینا رکش شو نه بنځدې کې د اخر لس شپو ورځو کې بیبیانو واده کړو د پاره دا حدیث ډالې او توفی واده کړو د پاره توفه شو کله محبوب علیه الصلاۃ والسلام د رمضان المبارک د اخیری عشره سنت باندې عمل کوي نو محبوب بس کار کو شد مئزره واعتزل اهله خپل کمربند ابه کله کو تړو ملا مبارک به عبادت ته وتړل اعتکاف ته وتړل نوافل ته وتړل تلاوت او ذکر اذکار ته وتړل واعتزل اهله او بیا به د خپل اهل او عیال نه ځان لټو عبادت کې به مشغول شو.